وهي وجه نن دا ده چې اختلافات پیدا کېږي د دې د وجې چې د عوامو د خلکو په مابین کې د هر چا حق ملکیت جدا جدا لري. پکار دا دي چې د پلار ځان له ملکیت دی، د زوی ځان له ملکیت دی، د ورور ځان له ملکیت دی، د ښځې ځان له ملکیت دی. د هر چا خپل حق دی، د هر چا خپل حق دی. نو پکار دا دي چې هر کس له د هر چا خپل حق دی، د هغه مثال مقرر وي، وروسته به لانجې نه وي بیا. او د هغې اسان مثال دی، یو د پلار کاروبار دی، پلار کاروبار شروع کړی دی، نو زوی یې لاړ ورسره کینې پاسې دکانداري کوي، بل څه کاروبار کوي. اوس دې وخت کې د دواړو حق چې کوم دی دا جدا کول پکار دي چې دا زوی د پلار سره لګیا دی، دا د پلار خدمت کوي، که دا د پلار سره مالک دی او که دا د پلار مزدور دی. د دې د وخت سره نه جدایي پکار ده. د ټول د خپل یو کس کاروبار شروع کړو په هغې مابین کې دا خبرې صفا کول پکار دي چې ته ما سره مالک یې، ته زما مزدور یې، او که ته ما سره هیلپ کوې زما زوی یې. دا حصې موجوده شوي. نو چې کله د وخت نه دا حصې د زوی جدا شوله چې او ته ما سره کاروبار کې، زما ستا لین دین دی، زما ورور سره لین دین دی، زما د زوی سره لین دین دی، زما د ګاونډي سره لین دین دی، دواړو شریک کاروبار دی، ستا دومره حصه ده، زما دومره حصه ده، ستا پیسې 3 لکه دي، زما 1 لاک دي، ته به د 3 لکو لپه اخلې، زه به د 1 لکو لپه اخلم. دا معاملات چې د یو بل سره صفا شو، صفا معاملات به چلېږي، وروسته به لانجې نه راځي. خو دا لانجې چې راوځي په دې وجه چې د یو حقدار حق مقرر نه شي، هغه لګیا دی محنت کوي، نو زوی لګیا دی، ورپسې بل لګیا، ورپسې اخر کې بل لګیا شو. څه وخت پس دوی د یو بل حصه مقرر نه کړه چې زما د پلار کاروبار دی، زه هیلپر یم، زه ملازم یم، یا زه د پلار خدمت کوم، یا زما هغه سره دومره حصه ده. نو یو کس لګیا شو بل په دکان کې، یا نظام بل کاروبار کې، او لین چلېده چلېده چلېده. څه وخت پس چې نو ودونه وشو، جدایي راغله، بیا وروسته لانجې راوځي. یو وایي ما کاروبار کړی دی، ما د پلار نه دومره پیسې ورکړي دي، بل وایي ما کړي دي، بل پکې وایي ما غم خادي کړي دي. لانجې راوځي. دا د پښتنو یي داسې. نو چې کله او هغې کې څه وشي، اکثره پکې خراب شي. ولې چې کوم مشر وي، که هغه زوی شي او که هغه هر څوک وي، نو هغه د پلار سره ډېر نږدې وي، د پلار نه ډېر هیلپ ورکوي، د پلار نه ډېرې پیسې ورکوي، او شروع کاروبار شروع وي، محنت وکړي او اخر کې څه وشي، په دې اختلافات شروع شي، او بیا په دې کې دا وشي پلار ځان له جیب کې پیسې اچوي، یو ځای وي هغه ځان له اچوي، بل ځای ځان له اچوي، دوم شریک کاروبار وي. نو کاروبار نفع نه کوي او اختلافات په دې باندې پیدا شي چې یو وایي محنت مونږ کوو، حوصلې بل. شریعت تا ته وایي ته د هر چا حصه مقرر ده، د هر چا محنت ته وګوره چې تا سره محنت کوي، تا له پیسې درکړه، ځان سره د شریک د هغې حصه مقرر کړه. نو چې کله ملکیت د هر چا جدا شو، بیا به وروسته اختلافات نه وي، کشر زوی به دا نشي ویلی چې یاره زما د پلار چې ده د هغه دا مال د پلار دی، چې دا مال خو د مشر ورور هم پکې وي، د بل ورور هم پکې وي، دی به ځان له کاروبار کوي، او اخر کې به لانجې راوځي چې یاره مونږ له میراث حصه راکړه. نو اختلافات به جوړ شي، نو اختلافات په دې حد ته ورسي چې بیا به د هغو ورونو په مابین کې جنګ او جګړې وي. نو هر کس له ذمه داري پکار ده چې د هر کس خپله حصه ملکیت جدا شي، چې دا د دې دومره پیسو مالک دی، د دومره کاروبار کوي، دا د ده دي، دا د ده دي، دا د ده دي. بیا شریعت ولا بل